چې یو حدیث کې راځي چې دا دو آیاتونه څوک درې شپې مسلسل وي الله رب الجلال به دا کور د شیطان نه وساتي دې ته به جادوګر جادو نشي کولی دا د الله د عرش د خزانو نه راغلي دي اسمان ته چې پیغمبر اسلام لاړ نو 50 منځونو کې ته 15 منځونه حواله شو او دا آیاتونه ته ملو شو او یو ورته بل خبره ملو شو چې څوک په ما باندې شرک نه کوي زه به داغه مغفرت کوم اگر کو ګناهګار ډیر وي یا به اسی وبخمه یا به ته توبې توفیق ورکړم دا تحفه د هغه ځای تحفه ده د جنت نه راغلی ده د دې تحفې قدر وکړئ ماښام چې سملی اله وده شئ چې دا ووایې او زه د پکې اضافه کوم لومبني 15 آیاتونه ووایې او بیا د هغې سره د سورې بقرې آیت الکرسي و 3 آیاتونه ووایې او بیا دا 2 آیاتونه ورسره یا دا 3 آیاتونه ورسره بیا ووایې ان شاء الله د هر جادوګر نه ساحر نه به محفوظي په جادوګرو ښځو پسې مه ګرځئ پیریانو والا ښځو پسې او پیریانو والا پسې خو تاسو خو مولانو نه ورکوئ نه که نه نو په تعویضونو نه خدای علي داسې مولان شته دی وی 15,000 روپۍ راکه چې تعویض دله وکړم داسې په خوښۍ یې ورکوئ ورله او که دې ملا درته وایي چې 1,000 روپۍ راکه یو خو مولان هم په پیسو سبق وي خدای دې تاسو سمجداره کړي دیندارو سره از خود تعاون کوئ بیا به دنه په دم درود او په تعویض او په تاڼه تحصیل پیسې نه لګي دا دعاګانې الله راولېږلې او د دې دعاګانو سره وروسته وفرمایل چې تاسو دا کومه دعا کوئ الله وایي نعم دا مې قبوله کړه او یا الله وایي فعلتو دا مې وکړه کار ربنا ای زمونږ ربه لا تؤاخذنا مونږ مه نیسي ان نسینا کو زمونږ نه خبره هېره شوه په یېرو زمانه هېره شوه روژه په یېرو نه ماتېږي مونځ په یېرو ماتېږي یو دی یېر یو دی غلطي خولې ته دې اوبه اچولې او روژه درته یاده ده او تېرې شوې دا غلطي ده روژه پې ماته شوه صرف قضا ده پې او تا ته پته نشته دی او جام دې راواغست او ځان نه دې وسکو لکه څه کوې روژه وه ښه ماته خو پته نه وه بس ټیک دی روژه که نه ده ماته خو مونځ پې ماتېږي ګورې ښه په مانځه کې چا درته خبرې وکړي یو سړي په مانځه کې خبرې کولی به ورته مه کوه په مانځه کې خبرې مونځ پې ماتېږي هغه درېیم ګړی ورته وایي شکر دی چې ما پکې خبرې نه دي کړي مونځ په خبرو ماتېږي اوس زموږ په کلي کې یو سړی مانځه ته ناست و دا ناجوړه نو دا په اتحیاتو کې داسې ناست و یو سړی راغی السلام علیکم خو دا د مانځه هیئت نه و نو ځکه هغه دوکه شو مانځه کې به چاته سلام کلام نه کوئ ربنا لا تؤاخذنا مونږ مه نیسي او اخطأنا ای زمونږ ربه زمونږ د څه خطا وشوه په هغې مونږ مه نیسي الله وایي ټیک ده جي نه نیسمه ربنا ولا تحمل علينا ای زمونږ ربه هغه کارونه په مونږ باندې مه اوچتئ اسرن هغه بوجونه کما حملته لکه څرنګه چې په دې نورو قومونو دې اوچت کړل دي په تېرو قومونو کې داسې وه چې توبه به هله قبلېده چې سړی به دې مړ کړو د خپل مال څلورمه حصه به دې زکات ورکوه او چې جامه به دې ګنده شوه به دې کنچي کوله ای خدای مونږ باندې دغه بوج مه اوچتئ او چې ګناه به چا وکړو سار به په دروازه یې کړي پلاني بیګا غلا کړې ده او ټول خلکو ورته کتل او ګیره دې هم پرېښې ده او پټکې دې هم وانه دی او دا کارونه هم کوي الله زموږ باندې څومره پرده واچوله خو کو بنیریانو په ځان پرده واچوله کو فیسبوکیانو په ځان پرده واچوله په کمره کې ناست دی شراب څکي او تصویر والي او په فیسبوک کې ورکړي یا خدای نیک بخته خدای نه باندې پرده اچولې وه زنا دې وکړه اغلا دې وکړه جواري دې وکړه دې ورې فیسبوک ته ورکوي دې ته مجاهرون وایي الله وایي زه به دا مجاهرین جنت ته نه بوځم چې جهر سره څوک ګناه کوي نن موږ څنګه وایو یاره موږ خو داسې مزې سره شراب وڅښه مزې سره خو دا کار وکړه داسې مه کوئ خدای د باندې پرده اچولې پرده په ځان واچوئ ربنا على الذين من قبلنا په آی کسانو باندې چې زمونږ نه مخکې تېر شوي دي ربنا ولا تحملنا ای زمونږ ربه په مونږ باندې مه اوچتئ ما هغه څیزونه لا طاقت لنا به چې مونږ د هغې طاقت نه لرو واعف عنا مونږ ته درګذر وکړي واغفر لنا زمونږ ګناهونه معاف کړي وارحمنا او په مونږ رحم وکړي انت مولانا ته زمونږ مولای
فانصرنا زمون مدد وکي على القوم الكافرين په قوم کافرانو باندې الله د مغفرت فیصله کړې ده د رحم فیصله کړې ده د عفو فیصله کړې ده د کافرانو په باره کې مونږ سره د نصرت خبره ده دا د الله خوښه ده پیغمبر اسلام په زمانه کې کړې وه شاید چې طالبانو سره یې وکړه امریکا یې ورته کېنوله او زمونږ سره ولا نه کوي کشمیریانو سره ولا نه کوي کشمیریان در په در باندې ګرځي الله رب الجلال ستاسو دا ختم قبول کړي او الله رب الجلال مونږ سره د کرم معامله وکړي دا بار چې کوم کسان ولاړ دي یو 2 منټو له دننه راشي دا بار چې کوم کسان ولاړ دي لګ 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 راشي لګ لګ ستاسو بیټري چارج کول غواړم ها ستاسو بیټري چارج کول غواړم ستاسو غواړئ زموږ بیټري چارج شي که نه ها نه پوهېږئ پې کنډو والا و د شپې تاسو هله سملی چې بیټري چارج کوئ د موبایل ابو ورځ میلمانه رالی د پیر بابا نه مې دا موبایل د چا دی وایي دا موبایل زما دی مې تا ولې دلته ایښی دی وایي جي چارج پکې کم و نو ما ورته وی د موبایل چارج سار کمیږي نو ته د ساره پورې چارج ورته کوئ چې ماښامه پورې کار وکړي ماښام له چارج پکار چې ساره پورې کار وکړي د چا سره چې غټ سکرین والا موبایل دی او دته دا پته ده چې زما د موبایل بیټري کمزورې ده نو بیا ورسره موږ څه شی الو پاور بینک الو دا بیټري مې چارج پرې نه دي نو زما رونو زما دې باډۍ ته وګورئ او دې خپل باډۍ ته وګورئ ستاسو وجود او زما وجود غټ سکرین والا موبایل دی د دې فنکشنې زیاتې دي د لاس ځان له فنکشنې د سترګو ځان له د ژبې ځان له د دماغو ځان له او د بدن ځان له د عضو تناسل ځان له د قدمونو ځان له دې ته وایرس ډېر راځي دا به سار وظیفه کوئ چې ماښامه پورې د بیټري چارجي ماښام به وظیفه کوئ چې ساره پورې د بیټري چارجي او که بیټري دې کمزوري وي نو بیا به ځان سره 24 ګنټې تسبیح ساتې په لاس کې چې څه ټایم دې فارغه کېږي چې ذکر کوي چې بیټري چارج کېږي پکار ده که نه ده پکار ولې مونږ سجر کوو مونږ خو ډوډۍ ته ټایم وباسو مونږ خو موبایل ته ټایم وباسو خو مونږ ذکر ته ټایم نه وباسو یو ښه ذکر درته کومه بیا به دعا وکړو ځکه نه میلمه راغلی یم که نه او د میلمه خو بادشاهي نو که زه وایم چې په 10 بجې به مونځ کوو نو تاسو څه اختیار نشته په 10 به کوو دا باباګان ستړي کومه دا باباګان ستړي شي او دوی لاسونه اوچت کړي ای زمونږ ربه بس که دې ملا له ورکې مړه دې څه غواړي ستړي کړو مونږه بیا به خدای په مونږ باندې ترس وکړي بیا به ورکې وله مړه پرېږده چې دوی پې ماړه شي الله دې مونږ ماړه کړي په خپل رضا باندې دا لږې سترګې پټې کړئ خو دې خپل ته وګورئ زما دا زړه چې دی زما دا زړه دا کویې دی کویې او چې په کنډو کې کویې وي او ګندې نو مونږ په اوبو دې نه اوبه راوباسو راوباسې دي که نه 200 بوقې او 300 بوقې یو ملا له یو طالب راغی یو سړی راغی وایي مولي صاحب زمونږ کوی ته منګک ورځېدلی دی 100 بوقې ته راوباسو هغه ملا له مسله نه ورتله نو هغه ورته دا منګک چې راته نو کونه یې مخکې وکړو سر یې